بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت جانسوز و جانگداز رئیس مذهب تشیع صادق آل محمد امام جعفر صادق علیه السلام مناسبت سره رول عالم اسلام خصوصا پیروان مکتب تشیع و شاگردان مکتب امام صادق علیه السلام، علمای کرام، مراجع اعظام و بلخص امام زمانه عجل الله فرجه شریف خدمت اقدس کې تعزیت و تسلیت عرض کوم. امام صادق علیه السلام هغه عظیم هستی ده چې خپل زمانې نه واخله اوسه پورې هر دور کې، هر جامعه کې و معاشره کې تاثیرگذار شخصیت پاتې شوی ده. خصوصا علمی حلقو کې مؤثرترین هستیانو نه یوه هستی هغه امام صادق علیه السلام ده و د دې اعتراف نه فقط علمای شیعه بلکې علمای اهل سنت هم کړی دی و خصوصا د اهل سنت هغه څلور ائمه امامان چې فقه هغوی رجوع کوي و څلور مذهبونه دي و د هغوی څلورو مذهب کوم بنیانګذار دي، بنیان دي، گردان امام واقع شوي دي. مخکې د دې نه چې د هغوی اظهار نظر امام په متعلق بیان کوم، د یو سوال هغه جواب غواړم دیر کوم چې معمولا یو سوال پوښتنه کیږي چې ایموش یو 12 امامان دي ائمه اطهار علیه السلام، نو هغوی نه ویلي د ایمو مکتب ایموش یا مذهب مشهور شو فقه جعفریه یا مذهب جعفری عنوان سره ویلي د عنوان د کومه تشیع کومه فقه پالو کوي عمل ور باندې کوي عمل پیرا دي ور باندې دغه فقه ته فقه جعفریه عنوان و نامه ویلې ورکړل شو. اگر چې موږ ټول امامان منو، ټولو امامانو دین لپاره مذهب لپاره خدمت کړی دی، خو دغه شهرت و دغه معروف شونې وجه چی ده؟ اگر چې سوال و جواب ډیر ساده ده خو معمولا پوښتنه کیږي، دی وجه نه غواړم چې دې وضاحت وکړم. اگر چې دغه سوال جواب پس منظر کې ډیر دردناک حقایق هم موجود دي. هغوی وجهاتو نه یوه وجه دغه دی چې علامه طباطبایی بزرګوار یایي به عنوان مقدمه دغه یوه نکته ذکر کوم، بیا راځم اصل خپل جواب طرف ته. امام په متعلق یایي امام حسین علیه السلام په متعلق دغه عظیم مفسر، عظیم فیلسوف، عظیم علم علامه طباطبایی مرحوم بزرګوار رحمت الله علیه هغه امام حسین علیه السلام دور عظیم هستی و خپل عمر کې مو معمولا سن 61 هجره صرف د کربلا واقعیا د امام حسین علیه السلام که سعودی نه مخکې څوره زندگی امام بچپنه تیر کړی دی، ځواني تیر کړی دی، بعد کې خانوادگی ازدواج زندگی تیر کړی دی، امام پوره یو زندگی تیر کړی دی، هغه طرف ته معمولا کم رجوع کیږي. به هر حال دغه ټولې زندگی کې امام نه فقهي مسائل، فقهي روایات ډیر کم دي، انگشت شمار دي، ګینې چونې څو روایات دي. دې څه وجه ده؟ علامه بزرګوار یې دې وجه دغه ده چې رحلت پیامبر نه بعد امامان امت پریخلو، امت رجوع کړه بل طرف ته. اگر چې په کار خو دغه وه چې طبق فرمان عظیم د پیامبر اسلام هغه عظیم حدیث دی چې زه خپل ځان بعد دوه ثق دوه وزني شیان پرېږدم، کتاب و اطرت. خو امت د پیغمبر دغه فرمان عملی نکړو، دی باندې عمل نه وکړو، قرآن واخیستلو اما اطرت پرېښلو. ائمه ته به چا رجوع نه کوله، امام ته به چا رجوع نه کوله، چا به سوال نه کوله، چا به مسئلې پوښتنې دپاره امام ته نه راتلو. مرجع و جای رجوع امام نه و، نورو دارو ته بتلو، بل چا ته بتلو، امام طرف ته به خلک نه راتلو. دی وجې نه امام کوم فقهي روایاتي امام نه ډېر کم دي. اندیشان سره نور ائمه عملي طور باندې امام علی علیه السلام یې پرېښلو، امام حسن مجتبی علیه السلام و اندیشان سره نور امام ته راځه. خو نورو ائمه اطهار علیه السلام په نسبت امام جعفر صادق علیه السلام ته علمی پرورش، تربیت، شاگردان و تربیت موقع زیاده میلاش. البته دغه شی کې خود نهضت امام صادق علیه السلام کې د امام حسین علیه السلام نهضت ډیر زیات اثر دی. ویلې کربلا واقعې نه بعد امام سجاد علیه السلام دغه سلسله شروع کړه. امام سجاد علیه السلام دعاوانو شکل کې د خپل معارف دینی و توحید بیان کو، هغه عظیم توحید چې صحیفه سجادیه کې تاسو کسوي. بیا دغه منتقل شو امام باقر علیه السلام، پنځم امام ته نه بعد دغه نهضت و دغه علمی نهضت منتقل شو امام جعفر صادق علیه السلام ته. امام ته دغه عظیم نهضت کله منتقل شو، امام ډیر زیات شاگردان تربیت کو. البته دغه شاگردان خودی مستقیم و ځنه شاگردان مثلا خود امام ته براتلو، هغه نه به درس و مباحث و مباحثه به کوله، بیا به امام دغه شاگردان تلو خپل نور علاقو ته هغوی به نور شاگردان معرفي کول، نور شاگردان به تربیت کول، نور شاگردانو ته به دغه علم ورکول.
دی وجې نه امام ته زیات فرصت، نورو ائمو په نسبت امام ته زیات فرصت میلاو شو چې هغه خپل شاګردان تربیت کړي او خپل هغه فقهي مسایلو بیان وکړي، هغه احکام بیان کړي. نو دی وجې نه ایمو فقه جعفریه د امام نه سره منسوبه شوه و دا هغه عظیم امام دی چې حتی د اهل سنت هغه څلور مذهبونو بنیانگذار و بنیان، مذهب مالکی و اندیشان سره شافعی و حنفی و مالکی، دغه چې کوم مذاهب دي، مذاهب اربعه اهل سنت، دوی کوم امامان دي، دغه د امام بالواسطه یا با واسطه شاګردان پاتې شوي دي د امام و دوی خپل دغه شی اعتراف کړی دی. اوس دغه یو بیل سوال دی چې دوی شاګردانو ته رجوع کوي، شاګردانو فقه پالو کوي او خود استاد پرې خله دی و هغه عظیم استاد چې دوی خپل دغه شاګردانو دغه عظمت اقرار کړی دی. خود د حنفی مذهب و فقه حنفی بنیانگذار دی و بنی دی. هغه یې چې ما 2 کال شاګردي امام صادق علیه السلام سره نه وی نو زه به هلاک شوی وم و ما فقیه ترین کس دغه امت کې امام صادق علیه السلام نه علاوه بل څوک نه دی لیدل و اندیشان سره مالک یې چې د مذهب مالکی بنیانگذار دی، هغه یې چې ما سترګو و ما غوږونو اوسه پورې داسې هستی نه دی لیدلي و داسې اواز یې نه دی لیدلی چې هغه افضل وي امام صادق علیه السلام و دغه امت کې علیم و صادق ترین کس هغه څوک دی؟ هغه امام صادق علیه السلام دی. و اندیشان سره دوی کوم د شافعی مذهب رئیس و بنیانگذار دی، هغه یی چې د امام صادق علیه السلام کوم علم دی، دغه کوم تقوا دی، دغه کوم کردار دی، دغه کوم رفتار دی، دغه بهترین دلیل دی چې دغه ذریت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام دی. دغه کردار نه، دغه رفتار نه، دغه گفتار نه د پیغمبر خوشبو رسی، د پیغمبر نور رسی، هغه نه دغه کردار نه. البته دغه یو مفصل بحث دی چې خودی دغه امام شاګردان پاتې شو، ویلي منحرف شو، بل طرف ته ویلي لاړو، ځان ته بجای دي چې اندک امام هغه معرف، هغه عظیم معرف ورته وخیل دوی تبیین کړی، ځان ته خپل یو فرقه یو مذهب ویلي جوړ کړو، هغه بحث وکړي. خو دغه عظیم امام دی. اندیشان سره عسقلانی چې د اهل سنت جاید عالم دی، هغه د په متعلق اظهار نظر وکړي. حتی ابن تیمیه چې د وهابیت کوم تفکر دی، تفکر وهابیت ته کوم شکل ورکړی دی، هغه سټرکچر یې جوړ کړی دی، هغه چې متعصب ترین کس دی، هغه امام احترام و دغه عظمت قائل دی. مختلف ځایو کې هغه خپل اظهار نظر کړی دی په متعلق دغه عظیم امام دی چې دی وجې نه نن هغه د فقه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تاسو ته رسیدلی دی و هغه علوم محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم تاسو ته رسیدلی دی. و اخر کې دعا کوو چې پروردګار موږ ته د امام صادق علیه السلام علومونه استفاده کولې و هغه باندې عمل کولې توفیق نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.